बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तانو उम्मीद लरम چې تاسو به روغ جوړ او خوشاله وي او ژوند په مزوق په دوستانو مردان کې ډیر زیات ظلم شوی دی زیاتې شوی دی اسامه الګ چې عمر 38 کاله او چا ډیر زیاتې بے دردۍ سره قتل کړل ولې قتل کړل واجه سوا ګناه سره کړی و دوستانو دې باره کې په ټول معلومات په دې ویډیو کې شریکو او کتا ټول معلومات باندې ځان خبرول غواړي مونږ ویډیو ځان سره تر اخره پورې وګورئ او چې کوم ملګری مونږ په چینل باندې نوی دي هغه دې مونږ چینل مخه ځان سبسکرایب کی ډالې نشان دی وای تاکي موږ راتلونکي معلوماتي ویډیو کوی ته په اسانۍ سره ملاوي شي دوستانو یو ماتل دی چې خمه کوا بات نشتا اسامه الګ چې هغه به درځي توپ کولو پلار به درځي توپ کولو مردان کې د درځي توپ دکانو د الګ چې چا چې اسامه باندې قتلانه حمله کړی و او پکې کامیاب شوی د دوی په دکان کې ډېرې مودې نه نوکارو دوی سبا کار کولو د اختر جوړو څه پیسې جوړېدلې دغه ته 3000 روپۍ سیوا غوښتلې اسامه وته 3000 روپۍ سیوا ورنکړې او دې خبرې باندې هغه سړی د حد پورې په تیش کې راغلو چې کینچی راواخستله او اسامه ته په ورمیش کې ومنډله او اسامه په موقع باندې ویني پروتو او د دنیا فانی نه رخصت چلو دوستانو خلک وایي چې خمه کوا بات نشته خپل ښه انسان ته مخې ته رسي نن سبا چې چا څه د ښه وکړو نو هغه د شر نه به ځان ساتي څنګه چې هغه پلار یې چې ما نن پر خپل شاګرد او خپل زوی میانځ کې چې ته فرق نه کړی چې کوم چیز مې زوی ته مې راوړلو هغه چیز مې خپل شاګرد ته راوړل دا اسامه مې یو زوی او دارنه دغه ظالم دلاسه د دنیا نه رخصت شلو بهشک الله پاک چیز او الله پاک ته مونږ ټول الله پاک امانتونه یو مونږ به الله پاک ته واپسو خو څه طریقې باندې چې دغه دومره ظلم وکړو ما چې څومره ښه دغه سره کړي و هغه ښه ماته نن مخامخ ولاړ دي تا دغه سره ولې ښه کولو دوستانو مونږ یو چې انسان کې انسانیت ختم شوی دی چې یو انسانیت اوخی نو هغه انسان چې دا بیا هغه سړی د شر نه حضرت علی رضی الله عنه کول چې هغه د شر نه بزان بیا ساتي څنګه چې دلته دغه الګ دغه خپل مالک ته دومره غا ډز ویر کړو اسامه مالک خو دغه پلار چې دغه دومره زیات خېګړې کوي دا یو تاس کړي دغه هر یو چیز باندې پیګړ سره 3000 روپۍ د پرچ کله چې اسامه باندې دغه حمله وکړه اسامه هغه ټیم کې په وینو کې پروتو دغه هغه ټیم کې دغه د جیب نه 3000 روپۍ استلې دي او هغه نه بعد فرار شوی پولیس وایي چې مونږ به د کاس ډیر زر گرفتار کو خو تاسو سوال دا چې مونږ د ګیله کو چې مونږ د معاشره کې د ظلم زیاتی او انسانیت ختم شوی دی نو دا ولې نن دا الګ چې کوم کار وکړو دا یو سوالیا نشان ده چې مونږ چې چا څه خو کو نو هغه د شر بیا مونږ برداشت کول نشو هغه شر چې دا هغه بیا ټول عمر ته مونږ سره وتړل شي او هغه